السلام علیکم دوستو، زه یم فضل الله او ستاسو سره مخاطب یم د یوټیوب چینل فضل ټیکنیکل 45 نه. زه به نن تاسو ته په دې ویډیو کې داسې طریقه ښیم چې تاسو د چېرته تاسو څوک تنګوي یا تاسو کوروالو ته ټلیفون کوي یا تاسو هسې ستاسو خپل نمبر ګورئ چې دا چا په نوم دی د چا په نوم نه دی، نو آیا تاسو دا څنګه په غیر د ډیټابیس معلومولی شئ او که نه؟ راځئ چې لاړ شو دا ویډیو شروع کېدو طرف ته، او ویډیو که مو خوښه شوه نو لایک او کمنټس او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکن ووهئ او خپله رایي په کمنټس کې ضرور راکئ. راځئ د ویډیو په طرف ځو. د ټول لمبې به لاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو ووهئ مای ټینار. مای ټینار زما سره فعلا انسټال دی. به زه لاګ آوټ کړم. چې کله تاسو کول وکړئ تاسو ته به ایزی راشي موبایل نمبر تاسو ته وایي موبایل نمبر ورکړئ د چا چې مطلب تاسو ګورئ چې د دې شناختی کارت نمبر څنګه راوباسم، نو دلته به خپل نمبر ډایل کړئ. زه خپل نمبر ډایل کوم. دلته به تاسو ورکئ د دې پاسورډ. دا ستاسو سره لاګین شو. نو آیا تاسو د دې نه اوس شناختی کارت نمبر څنګه راوباسلی شئ؟ تاسو بره په دې 3 ډاټ باندې کلیک وکئ، په بره 3 ډاټ باندې، او بیا به راشئ دې سیټینګ ته. سیټینګ کې به بیا راشئ ایبورډ نه لاندې پروفایل ته. دا وګورئ زما د موبایل نمبر یې راواغستو او د لاندې ورسره ایمیل ما نه دی د ایډ کړی، نو ایمیل یې راوانغستو، لاندې د شناختی کارت نمبر راواغستو. د دې نه علاوه تاسو خپل شناختی کارت نمبر په بل څنګه کتی شئ، د چا نمبر وي هغه څنګه کتی شئ. نو تاسو به داسې چل وکئ چې دا سیم د چا په نوم دی د چا په نوم نه دی. اوس ورته ګوره، زه مثال کې لګوم *786*1#. دا به ډایل کړئ. بیا به راشئ ړمبني فرصت په 1 باندې به کلیک وکئ، موبایل اکاونټ باندې. بیا به راشئ ایزي پیسه 1 باندې. بیا به دلته د هغه سړي نمبر ورکئ. مثال زه خپل نمبر ورکوم. دلته به هر څومره اماونټ لیکئ لیږئ بینا، او سینډ باندې به کلیک وکئ. سینډ نه وګوره ماته د سړي نوم راواغست، د اکاونټ چې د چا په نوم باندې دی بلکل دا نوم دی. نو وګوره د دې نوم تاسو ته پته لګي دا سړي چې د چا په نوم دی د چا په نوم نه دی، نو بلکل تاسو د دې نوم معلومولی شئ چې یاره دا نوم باندې دا نمبر د چا په نوم دی د چا په نوم نه دی. نو تاسو د داسې معلوماتو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، بیل ایکن ووهئ، او د نور ملګرو سره زما دا ویډیو لازمي شیر کړئ، او خپله رایې ضرور په دې کمنټس کې راکړئ.